زما کشران زما رونه زما ملګري په سوشل میډیا لګیا دي چې د الیکشن تیاری شروع شو او د الیکشن د تیاری په حواله دې حلقه کې جلسه ده مسلسل په سوشل میډیا باندې کشران او ملګري دا ستړي او دا خواري کوي زه یو وضاحت ضروري ګڼم او دا وضاحت ځکه ضروري ګڼم چې مونږ پښتنو ته زمونږ وطن ته او زمونږ خاورې ته دا کوم ازمایښتونه او کوم مشکلات مخامخ دي دې وخت کې کومه حق تلفي زمونږ ته شوې ده او کومه حق تلفي زمونږ لګیا ده کېږي د خپلو وسایلو نه چې څنګه مونږ محرومه کړو او محروم هم ساتي یو ځل بیا بدامني انتها پسندي د یو پردي جنگ په شکل کې چې په مونږ مسلط کېږي په دې ملک کې د جمهوریت او د جمهوري نظام کمزوري کېدل او په دې ملک کې د آئین خلاف اقدامات پورته کول زه چې نن دې ماحول ته ګورم نو زه ټولو ملګرو ته دا خواست کوم چې هر ځای ته مونږ ځو او هر ځای خبره کوو نو مونږ تش په ووټ د الیکشن د چیف منسټر د ایم ایل اے د ایم پی اے د وزیر او د ایډوایزر د ګټې لپاره نه ځو دغه ګټه زمونږ لپاره اهمیت نه لري زمونږ دپاره اولنۍ خبره زمونږ د قام خبره ده زمونږ د وطن خبره ده زمونږ د خاورې خبره ده زه ممبر وروسته ګټم زه اول خپل قام ګټم خپله خاوره ګټم خپل وطن ګټم خواري کوو کوشش کوو نو د دې لپاره تش نه کوو چې ممبر وګټو خواري د دې لپاره کوو کوشش د دې لپاره کوو ستړی د دې لپاره کوو چې کام مې تقسیم دی چې په دې خپل کام کې شعور پیدا کړو او دا پښتانه یو ستړی د دې لپاره کوو چې وطن ته مې یو ځل بیا خطره ده په وطن مې یو ځل بیا د اور بلولو کوشش کېږي ستړی د دې لپاره کوم چې د وطن د دشمنانو مقابله وکړو چې دا څوک اور بلوي دغه خلک ناکام کړو ستړی د دې لپاره کوو چې دا صوبه د خپلې برخې نه محرومه ده پښتانه د خپلې برخې نه محرومه دي او د هغې په وجه ډېر لوی کمی نن موږ محسوس کوو ستړی د دې لپاره کوو خواري د دې لپاره کوو چې کومه برخه م ګټلې ده په 8 ترمیم کې او په آخري NFC اوارډ کې چې د هغې برخې حفاظت وکړو او چې کومه برخه م پاتې ده چې هغه برخه واپس د خپل کور ته راوړو چې دې کې مونږ کامیاب شو نو بیا زمونږ هر MPA کامیاب دی بیا زمونږ هر MLA کامیاب دی بیا به هر وزیر کامیابي بیا به هر وزیر اعلی کامیابي او که خدای مکه په وطن مې اور بلیږي د خپلو وسایلو نه محروم یم د خپل حق نه محروم یم بدامنۍ سره مخامخ یم نو بیا نه د وزیر فایده شته نه د وزیر اعلی فایده شته نه د MLA فایده شته او نه د MPA فایده بیا نو دا وضاحت ما ضروري ګڼم ما پرون یو دوه نگران وفاقي وزیران واورېدل او کېدای شي تاسو مو اورېدلي بیان یې دا کو چې بجلي چې کومه ده د دې قیمتونه به هله کمیږي چې دا کومې کمپنۍ د بجلۍ خساره کوي چې دا خساره کمه شي او ختمه شي بیان یې دا چې د بجلۍ اغلا کېږي او چې څو پورې د بجلۍ د اغلا نه ختمه شوې نو د بجلۍ قیمتونه نه کمیږي چېرته د قانون خلاف ورزي کېږي او د بجلۍ غلا څوک کوي زه د هغې مرسته او ملګرتیا نه کوم نه کولی شم خو هغه وزیرانو ته ویم او دغه واکدارانو ته ویم چې د غریب سړي دا وړه غلا درته ښکاري چې هغه د میاشتې 20,000 10,000 او 15,000 بل نشي ورکولی خو دا زما په صوبۍ کې چې په اوبو بجلی پیدا کېږي او دا بجلی ارزانه پیدا کېږي او زما پښتنو له دا بجلی ګرانه ورکوي دا غلا ده او که دا غلا نه ده دا زما په حقه ده او که دا نه ده زما په خاوره چې پروردګار ماله د ګیس نعمت راکړی دی او د آئین مطابق په هغه ګیس باندې لومړنی حق زما د خاورې او زما د قام دی ته د وړې غلا خبره کوې دا لوی غلا چې ته کوې دا لوی غلا چې ته کوې چې ګیس زه پیدا کوم دا صوبه ګیس پیدا کوي لومړنی حق پې زمونږ دی نو دا غلا بیا غلا نه ده چې زما په ګیس تر پنجاب کارخانه چلے خو زما په پښتونخوا کې خلکو ته پوره ګیس نه ملاویږي دې ته هم بیا غلا ووایه دې ته هم بې انصافي ووایه دا زما پښتنو پسې چې فیول سرچارج رالیږي دا ډاکه ده او که نه ده دا غلا ده نو لہذا نگران حکومت ته ویم چې اول خو ستاسو کار دا دی چې صفا سوتره الیکشن وکړئ تاسو د ووټ په ذریعه نه راغلي تاسو سره دا مینډیټ نشته
د دې مینډیټ تاسو حقدار نه یې. دا لوی او بنیادي فیصلې به منتخب حکومت کوي او حکومت به زه هغه منم چې انسانانو منتخب کړي، چې پیریانو منتخب کړي، زه هغه حکومت هم نه منم. که موږ پښتنو سره حساب کتاب کېږي، موږ هغه حساب کتاب ته تیار یو. که موږ تم سره وړي موږ به درکو، خو چې زما د کورونو، زما د دکانونو، زما د وړو تاجرانو، زما د زمیندارو د هغې د ټیوبلو، زما د واړو کارخانو، زما د ورکشاپو حساب کتاب کې اول برا سره د ای جی ان قاضي فارموله حساب کتاب کې، اول برا سره د نیټ هایډل پروفټ حساب کتاب کې، اول برا سره د ګیس د رایلټي حساب کتاب کې، هغه پیسې به راکې بیا به نور حساب کتاب کوو. اوس چې زه دلته رالم ما له دا کاغذ راکړی، دا د ثوابه یونیورسټۍ په حواله دی. ټوبیکو سیس د هغې آمدن په یونیورسټۍ بند کړی شو. 10 کروڑ روپے دې وخت بجټ خساره. 34 پی ایچ ډي پروفیسران نوکرونه برخاست کړي شو. 80 لوور سټاف نوکرونه برخاست کړي شو. عدالتونو کې کیسونه روان شي، فیسونو کې او د ټرانسپورټ چارجز کې اضافه وشوې او داسې نور ډېر. دا وسایل چې موږ له خدای په دې خاورې راکړي دي، تماکو په ثوابه کې پیدا کېږي، زمیندار د ثوابه، منډې والا د ثوابه، خواري د ثوابه، کوشش د ثوابه. دا د کوم ځای انصاف دی چې په دې منافع کې به معمولی برخه ثوابه ته پاتې کېږي او لویه برخه به مانا یو لویه ملټي ناشنل کمپني علي او یا به مانا وفاقي حکومت په تماکو باندې د سنټرل ایکسایز ډیوټۍ په شکل کې. او بیا چې کومې پیسې زما رسیم، زه ډېر احترام کوم د منتخبینو، زه په خپل خو چې دا فیصله کولی چې په دغه پیسو باندې به یو ممبر یو نالې جوړوي، یو ستن به لګوي، په یو ځای به خپله تختې لګوي، دا پیسه به په دې خرچ کېږي او که نه د دغه په ځای به دا پیسه د دې ځوانانو په مستقبل خرچ کېږي، په تعلیم به خرچ کېږي، د علم په رڼا په خورولو به خرچ کېږي. زما فیصله به ټول عمر دی چې دغه کار وروستو دا مې مستقبل دی دا پیسه راوالي او په دې ځوانانو ولګوه. د 10 کالو حساب کتاب خو دې راکړي راله که نه؟ موږ له خو هر چا حساب کتاب غوښته، موږ سره هر چا حساب کتاب کو او موږ تېر 10 کې هر چا له حساب کتاب ورکړی دی او که را روان 100 کاله را سره حساب کتاب کوي، را روان 100 کاله ته مغه حساب کتاب ته تیار یم. خو د دې 10 کالو حساب کتاب خو دې را سره وکړي که نه؟ ما خو دې په دې پوهېږي چې د عمران خان رښتیا وي او که دا پرویز خټک رښتیا وي. ما دې په دې خو پوهېږي چې زه د اسد قیصر خبره واورم او که زه د محمود خان خبره واورم. ما دې په دې خو پوهېږي 10 کاله حکومت څه کم 10 کاله حکومت په دې صوبه کې وکړي. نتیجې زه تاسو له درکوم. 10 کاله مخکې دا صوبه څه کم 100 اربه روپۍ قرضدارې وه. 10 کاله پس چې حکومت ختمېدو پښتونخوا صوبه 1000 اربه روپۍ قرضدارې شوه. دا 900 اربه روپۍ څوک د دې ذمہوار دی؟ په دې ثوابه یونیورسټۍ کې او په ډېرو یونیورسټو کې چې د وسایلو کمې دی څوک د دې ذمہوار دی؟ په دې هسپتالونو کې چې دا کوم مشکلات دي او کومه بد انتظامي ده څوک د دې ذمہوار دي؟ دا زمونږ صوبه چې په دې 10 کاله کې د بجلۍ د آمدن نه محرومه ده او د ګیس د آمدن نه محرومه پاتې شوه، څوک د دې ذمہوار دي؟ یو ذمہوار خو ماته معلوم دی چې دې وخت کې پاټک کې دی، یو خو ماته معلوم دی چې دې وخت پاټک کې دی. اخو راته پته ده ګناهګار دی یا بې ګناه دی، غل دی یا نه دی، دا فیصله به قانون مطابق عدالتونه کوي، دا د عدالتونو کار دی. خو یو خو یې راته ښولی دی چې یو دغه دی، خو دا په دې صوبه کې چې 10 کاله حکومتونه کړي دي دا په کومه کاته کې ګرځي. دا څه خبره شوه چې یو پریس کانفرنس به وکړي او ټول ګناهونه معاف، یو معافي به وغواړي او هر څه یې دې پښتونخوا صوبې سره که د عمران خان په وجه څه بې انصافي شوي د هغه تپوس بېشکه د هغه نه پکار دی. خو 15 کاله یو وزیر اعلی 4 کاله بل وزیر اعلی، هغه 15 واړه د میدان نه تښتېدلی دی او هغه 4 واړه د میدان نه تښتېدلی دی. هغې سره به څوک حساب کتاب کوي؟ ولې دا بې ګناه و؟ ولې دا ایماندار و؟
اغي حساب کتاب قبل سو کوي او کنه کوي دا اغي حساب کتاب قبل سو تیار او کني تیار حق تلفي زما د وطن شوه دا زیاتې زما خور سره شوه دي حق د پښتون خوړل شوه دي محرومه د پښتنو راغلي دي بے انصافي پښتونخوا سره شوه دا کسو حساب کتاب کوي او کنه کوي خو په عیني طریقه جمهوریت طریقه په سیاسي طریقه او د ووټ په ذریعہ او د ولس د بیدارۍ په ذریعہ دا حساب کتاب په سره جنډه کوي دا حساب کتاب عوامي نشر پاتې کوي مشرانو مرګرو ډېر نازک وخت نه لګایو موږ تیری دا ملک دی وخت کې ډېرو لویو خطراتو سره مخامخ دی نن د ملک سلامتیا ته خطره ده نن یو ځل بیا کله د یو اړخه د کله د بل اړخه په موږ یلغار دی د دې تېر کال حالاتو واقعاتو ته وګورئ نظر پې واچوئ وزیرستان ته وګورئ ټانک ته وګورئ باجوړ ته وګورئ خیبر ته وګورئ پرون چترال ته وګورئ پېښور ته وګورئ او بل اړخ ته په دې ملک کې معیشت تباہ او برباد دی لوی پاټې په دې جنگ دي چې را روانه کورسۍ به د چایي لوی پاټې په دې جنگ دي چې را روان وزیر اعظم به څوکي تقسیم د دې روان دی چې اسلام آباد به د چا برخه کې ملاویږي پنجاب به چاته ملاویږي او سند به چاته ملاویږي زه د عوامي نشر پاټۍ د اړخه نن یو ډېر واضحه پیغام ورکول غواړم چې زما جنگ زما د جنډې جنگ زما د پاټۍ جنگ زما د سپین ږیرو جنگ زما د ورونو جنگ زما د میندو او خویندو جنگ زما د ظلمو جنگ او زما د کشرانو د بچو جنگ نه د اسلام آباد د کرسۍ دی نه د پنجاب د کرسۍ دی نه د اقتدار دی زما په دې کې غرض نشته چې د وزیر اعظم په کرسۍ څوک کینی زما دې سره غرض دی چې د وزیر اعظم په کرسۍ څوک ناست دي چې هغه سړی پښتنو له خپله پوره برخه او خپله حصه ورکړي زما دې سره کار نشته چې کومه پارټي په اقتدار کې راځي زه دې کې غرض یم چې د پاکستان آئین د پاکستان قانون کوم وسایل او کومه برخه ما قرار کړې ده هغه د پښتنو برخه به تشه پښتنو ته ملاوي زه دې کې غرض یم چې بل حکومت راځي چې طور به هغه نوې NFC اوارډ کوي د وسایلو د تقسیم به افسرینو جایزه اخیستل کېږي او چې افسرینو د وسایلو د تقسیم جایزه الو نو د ثوابې په خاوره ولاړ چې دا ثوابې زما عزت هم دی زما پہچان هم دی زما د پاره ثوابې زما فخر هم دی د ثوابې په خاوره ولاړ د ټولو پښتنو د اړخه نن ډېر په اطمینان فیصلې زه دا اعلان کول غواړم چې کله هم د وسایلو تقسیم دوباره کېږي چې په کم تقسیم کې د مرکز برخه سیوا کېږي او د صوبو کمیږي موږ داسې تقسیم منلو ته تیار نه یو موږ به هغه تقسیم منو چې د کم تقسیم واده موږ سره 73 آئین کړی وه موږ به هغه تقسیم منو چې د کم تقسیم بنیاد 18 ترمیم یې ښه موږ به هغه تقسیم منو چې د کم تقسیم بنیاد اخیری NFC اوارډ یې ښه او مشرانو مرګرو یو گزارش په بل کول غواړم تاسو امید لرم چې څنګه په ټوله پښتونخوا کې فارم سازي روانه ده امید لرم چې په ثوابې کې هم فارم سازي شروع شي ورځې ډېرې لږې پاتې شوې وخت کم دی دې میاشت اخر ته به دا سلسله مکمل کېږي چې کومو علاقو ته فارم نه دی رسېدلی مهرباني وکړئ هغه علاقو ته د پارټۍ پیغام ورسوئ دا شته خو یو خو چې دا کم را سره نه وي په هغې جرګې وکړئ دا فارم پې ډک کړئ او ځان سره د باچا خان بابا په دې لار باندې روان مؤثره تنظیمونه جوړ کړئ که ستاسو یاد شي کال یو نیم کال مخکې ما یو تنظیمي دوره کړې وه یاد به شي او هغه دورې کې چې څه تاسو محسوس کړي او څه محسوس کړي او هم ستاسو یاد شي دا یو موقع ده چې موږ بهترین تنظیمونه جوړ کړو زه راته دا حلفن ویم چې دا مخامخ راته ناست یې یا ولاړ یې او یا په دې سټیج باندې ولاړ دي او یا ناست دي زما په دې کې غرض نشته چې خامخا دې یا دا صدر شي یا دې 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 بل صدر شي زه دې کې غرض نیم زه به راته تش یو خواست کوم زه به نن تاسو ته دا خواست کوم چې کله دا انتخاب کوئ نو یو مهرباني به کوئ سړي له به کار مه ګورئ
د کار د پاره به سړی پیدا کوي چې هغه سره انصاف وکړي چې مضبوطه تنظیمي ډانچه جوړ کړه او اتفاق په مرګرو کې نو بیا هر سفر آسان دی او چې بے اتفاقی وي او تنظیمي ډانچه یا کمزوري وي او یا نیمګړی وي نو بیا معمولی سفر هم سړی ته ډېر وګران. زه په دې موقع آخر کې یو خبره بلم اعتراف کوم شاباشي ورکوم ډېر په خوشاله بلکې فخر په کوم او د پښتونخوا ټولو ضلعو ته ټولو حلقو ته به دا ووایم چې دې ته وایي جذبه او دې ته وایي د پارټۍ مینه. نن زه په دې سټیج وینم زما وروڼو ټکټ دپاره درخواستونه کړي وو هر یو حقدارو د هر یو حقو چې درخواست یې کړې وې پارټۍ ولې ټکټ ورکړی وې خو آخر کې چې پارټۍ کومه فیصله وکړه نن زما لپاره دا د فخر او د اعزاز خبره ده چې دلته کې زما ورور ایاز خان راپاسي او هغه توصیف کوي چې راشه خبرې وکړه. هغې حلقې ته خو په دې دوره کې زه نه یم روان دلته به انشاءالله زما کشر ورور دي رزړو دویمه حلقه زه یادوم 50 خو زه نن بیا ډېر خوشحاله یم. هغه کور هغه کورنۍ الله دې مغفرت نصیب کړي د حاجي رحمان الله صاحب او خدای دې زما هغه غیرتي ورور امیر رحمان زر تر زره په عزت واپس خپل کور ته راوستلی ودو داسې هغې سره ټکټ او مشري او دې ځل چې فیصله بدله شوه او زاهد خان ته ټکټ میلاو شو نو الحمدلله نن زما هغه مشر ځکه نشته چې بیمار دی امان الله حاجي صاحب او د دې سټیج نه ورته زه وایم چې حاجي صاحب ډېره مهرباني ستا د اخلاص لپاره او دا دې برخوردار دلته ولاړ دی دواړه یو ځای دي وګورئ ورته دې ته وایي باچا خاني هغه څو عمران خان د باجوه سره کیل وکړ او محمود خان او پرویز خټک په شریکه د عمران سره کیل وکړ. یو خوا هغه بل خوا دا مثال عالم شاه کشر د زما دلته موجود دی فاضل شاه باچا صاحب برخوردار دی بالکل د هغه هم شکریه ادا کوم د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم ګوره موږ ته ډېره لویه ذمهواري په سر ده. زوړ پاکستان کې ډېرې مسلې وې خو په موږ یو سړی مسلط کړی شو چې دې بدله نوی پاکستان جوړوي هغه نوی یې جوړ نه کړو هغه شته نه اخلاص کړو. موږ نه زوړ پاکستان یادو او نه نوی پاکستان یادو موږ خپل پاکستان یادو او بیا په خپل پاکستان کې خپله پښتونخوا خپل پښتانه یادو. موږ به انشاءالله دا آبادو موږ به انشاءالله د دې را روان نسل د ترقۍ او د ودانۍ لپاره کوششونه کوو او دا به موږ کوو په خپل اتفاق او په خپله بیدارۍ. زه به تاسو ته دا خواست وکړم حالات به نور هم کشیده کېږي دا غیر یقیني صورتحال چې کوم تاسو ته نن ښکاري د پاکستان په سیاست کې زما په خیر دا غیر یقیني صورتحال او د انتشار دا به کمیږي نه دا به نور هم سیوا کېږي. ډېرې نوې خبرې به واورئ او ډېرې نوې خبرې به وشي. ډېر خلک به راته ښکاره شي نورم د ډېرو خلکو حقیقت به باندې واضح شي خو زه د پارټۍ ذمهوارو خلکو او کارکنانو ته دا یو خواست کوم چې د پاکستان د اقتدار په جنګ او د اقتدار لپاره چې کوم سازشونه کېږي زما سپین ږیرو زما وروڼو زما بچو په دغه باندې به خپل وخت بالکل نه ضایع کوئ په دغه وخت دا چې د چا کار دی هغې دې کوي موږ به په دغه خپل وخت نه ضایع کوو بلکې موږ به خپل ټول وخت سره ورکوو چې موږ په خپل کام کې بیداري پیدا کړو موږ په خپل کام کې اتفاق پیدا کړو. دغه زموږ بنیادي مقصد دی.